السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو، نن بیا یو داسې یو ظلم شوی دی، یو زیاتی شوی دی. د چارسدې په شیخ کلي کې د دوه نیم کالو ماشومه ده او هغه یو 2 ورځې مخکې اغوا شوه، کیډنیپ شوله او د کیډنیپینګ نه بعد هغې لاش چې کوم دی هغه په پټو کې پیدا شو او هغه پټو کې هغه لاش په داسې حالات کې پیدا شو چې هغې بالکل داسې زیاتی شوې وه، هغې سره هغې حلاله کړې وه او د میډیکل رپورټ مطابق هغې سره جنسي زیاتی هم شوی و. نو زه خو یم چې داسې کار چې کوم دی یو درنده هم نشي کولی او بیا د داسې یو ماشومې سره چې هغه د دوه نیمو کالو ماشومه ده. خو ډېر د افسوس خبره ده، زمونږ په معاشره کې روزانه دا کار چې کوم دی دا زیاتی جنسي زیاتی دا ورځ په ورځ زیاتیږي. خو دا د دې اهم وجه دا ده چې زمونږ په ملک کې سزا او جزا نشته دی. که چېرته سزا او جزا وی نو نن به داسې قسمه کیسونو سره زمونږ مخ نه وی. ځکه چې د دوه نیمو کالو ماشومه هغه خو زه یم که په یو ځنګل کې چېرته یو ځناور مخې ته هم راشي او هغه چې وګورئ چې یاره دا ماشومه ده نو هغه خو هم د دې حفاظت وکړي په ځای د دې چې هغې ته نقصان ور ورسوي. نو داسې کار یو درنده هم نشي کولی. خو زمونږ معاشره د معاشرې د خلکو وینه سپینه شوې ده. پته نشته چې دا کم قسم خلک دي چې داسې کارونه کوي او یو نه بلکې څو کیسونه داسې راله. زه ګورم تقریبا په دې 2-3 میاشتو کې د 50-60-100 پورې داسې قسمه کیسونه رالله. په هغې کې تاسو ته مختلف قسمه کیسونه شته دي. موټروی باندې چې کومه واقعه شوې وه، څومره غټ ظلم وشو، د یو ښځې عزت لوټ کړی شولو او بیا زمونږ حکومت د هغې خلاف چې کوم ایکشن آلي هغه ایکشن حالات هم تاسو ته پته ده. خو دلته چې داسې قسمه کیس وشي نو بیا د اصل رسوخ والا خلک چې کوم دی هغې پکې زر مخې ته راشي او منډې ترډې شروع کړي چې یاره مونږ په دې کې روغه کوو. اصل رسوخ والا خلک پکې مخې ته راشي چې مونږ په دې کې روغه کوو، د روغې دپاره ګرځي. نو دا هم دی د ظالم سره چې کوم دی مدد کوي. روغه د هغه خلکو وکوي چې د چا په منځ کې جنګ جګړه وشي او وال ټکول وشي، یعنی هغه خلک دوباره روغ کړي چې یاره په معاشره کې نور څه بګړو پیدا نشي. دا خو یو ظلم وشو، یو زیاتی وشو او داسې قسمه زیاتی وشو چې هغه په اسلام کې هم ناروا ده او په غیر مذهبو په هغې کې هم ناروا ده او ډیر زیات. مطلب سوچ وکړه که نه 2 نیم کالو ماشوم را به څومره وي، نو ډیر زیات زیاتی شوی دی دلته. نو زر پکې دغه خلک مخې ته راشي او بیا چې کوم خلکو سره زیاتی شوی په هغه خلکو باندې پریشر واچي، هغې چې کوم دی دباویږي او بیا ورته وایي چې یاره بس روغه وکړئ. هسې هم دا کار شوی دی. نو دا کار خو لګی دی بار کیږي، د دې مخنیوی پکار دی، د دې دپاره سزا پکار ده. داسې قسمه بلا کیسونه دي. موټروی والا کیس دی او دغه شان زینب د باولپور والا یو واقعه راغلی و، هغې سره هم جنسي زیاتي شوې وه او یو کس نه 2 نه 4-5 کسه د ګروپ په شکل کې هغې سره بیا چې کوم دی جنسي زیاتي کوي. او د مردان د ملایکه پلار چې 7 میاشتو پورې لګیا دی هغه در په در خاورې په سر ګرځي. چې کوم مزدوري دیاړي مزدوري کوي نو هغه د وکیل لپاره هغه پیس جمع کي او بیا چې کیس لړاوی. د پاکستان عدالتونه هم داسې دي چې کیس چې کوم دی هغه د 2-3 ورځو کم از کم د 2-3 ورځو د هفتې فیصله به وي، هغه په کلونو باندې زنګوي او هغه تر کلونو پورې د هغې فیصلې نه کیږي. نو دا خو غریب خلک دی، دې سره کې دومره پیسې بیا نه وي، اکنامیکلی کمزوري، هغې خود به خود د خپل کیس نه چې کوم دی وروستو شي ویډرا شي او دغه شان بیا پکې خلا شي، یاره وایي روغه وشوله او بیا هغه کوم چې مظلوم وي هغه ته انصاف میلاو نشي. نو ډېر خلک پکې داسې وي چې هغې خودکشي هم وکړي، ځکه چې هر چا ته خپل عزت ګران دی.
ملایکه پلار وایي چې زه دا کیس صرف د خپل لور دپاره نه بلکې د ټولو هغه میندو خویندو دپاره لړاومه کم مې چې د دې قسمه کیسونو سره شکار شوي دي هغه دمکیانې هم ملاویږي خو د دمکیانو باوجود هم هغه لګیا دی هغه کیس لړاوی او هغې دپاره چې کوم خرچه ده هغه هم په خپل مزدورۍ دیاړۍ کې وباسي او دغه شان کیس لړاوی. نو بل چې هغه زمونږ په عدالتونو کې کم سرکاري وکیلان دي پروسیکیوشن چې ورته ویلی شي هغې هم کار نه کوي پایل له ګوتې نه وروړي که چېرته دوی کار کولی نو داسې قسمه کیسونه به هیڅکله زمونږ مخې ته نه راتللی. بل تاسو ته پته ده زمونږ د عدالتي نظام داسې دی څومره پروسیکیوشن دي یا پروسیکیوشن نه علاوه نور څونه وکیلان دي بس هر چا چې کوم دی پیسه غوره کړې ده او انصاف نشته دی. داسې وکیلان به وي چې یو کیس په ناحقه وي هغه د ناحق کیس ناحق جوړول هغې ته آسان وي خو هغه د حق کیس هغه کس ته هغه نشي ورکولی او بس پیسې واخلي او د پیسو په ذریعه باندې د حق کیس هغه ناحقه ته چې کوم دی هغه ورکړي هغه ته ګټه وشي. نو زمونږ پروسیکیوشن د دې ټولو کار خو تاسو ته پته ده چې دوی څومره کار کوي هغې دومره زحمت نشي کولی چې فایل راوسپړي دا کیس لړاو کړي یا د هغه کیس انکوایري هر قسمه چې د دې کومه کاروایي ده هغه دې وکړی شي. بله خبره دا ده چې الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي موږ ته ګورنمنټ هم داسې ګورنمنټ ملاو شوی دی چې هغه تاسو ته د هغې حالاتو پته ده. او بل زمونږ وزیر اعظم صاحب چې کوم دی هغه هم دا خبره کوي هغه دا خبره کوي چې کله دا کیسونه بار بار مخې ته راله میډیا په مخه راله نو چې یاره وایي د دې دپاره د دې نه به موږ خسیان جوړونه جوړ کا داسې قسمه خلکو ته سریام سزا پکار ده په چوکونو کې دا خلک راکاږي او په یعنی هغه د پښتو دغه دی په خر باندې سور کوي مخ له تور کوي او داسې قسمه سزاګانې ورکوي چې د نور خلک د دې نه عبرت والي ځکه چې د دوه نیمو کالو ماشومې سره داسې کیس کیږي نو د دې نه چې علاوه نور څونه غټې ماشومان دي یا ماشومانې دي نو هغې سره به څنګه د هغې عزت حفاظت وکړی شي. او بل تاسو ته پته ده چې د سکولونه شروع شوي دي نو بعضې خلکو سکولونه خو د کورونو څخه نږدې دي خو زیاتر خلکو سکولونه چې کوم دی هغه د کورونو نه لرې دي نو هغه ماشومان یا ماشومانې چې سکولونو ته ځي د هغې حفاظت په څوک کوي ځکه چې د هیچ چا عزت یا د هیچ چا ابرو محفوظ نه ده. نن سبا یو کس چې کوم دی هغه دیاړۍ دپاره لاړ شي خپل بچو دپاره سیروړه وګټي که هغه د هغې حفاظت دپاره هغه سکول ته بوځي یا د هغې حفاظت وکړي یا خو داسې ده چې خپل ماشومانې د خپل کور نه بهر پرېښودل دا بالکل بند شي نه به سکول ته ځي نه به مدرسې ته ځي د تعلیم دا سلسله به بالکل بنده شي بس صرف کور به وي په کور کې به محفوظه ساتي او که نه په خپل بچو باندې سبق ویل غواړي او یا مدرسې ته لیږل غواړي دینی تعلیم نو ګورنمنټ له پکار دی زمونږ د ګورنمنټ نه دا مطالبه ده چې د داسې قسمه کیسونه لګیا دی بار بار کیږي او کاغذي کاروایی نه د پکار عملی کاروایی پکار ده چې خلکو کې یره پیدا شي. خلک نن سبا سپین سترګي شوي دي وینې سپینه شوې ده خلکو کې یره راوستل پکار دي او د پولیس خپل یو عزت یو مقام یو روب دبدبه پکار ده چې دا خلک د داسې قسمه کارونو نه منې کړی شي ځکه که چېرې دا خلک منې نه کړی شو نو د هیچ چا عزت او ابرو دا به محفوظ نه وي او داسې قسمه کیسونه به روزانه کیږي روزانه به د هر چا د یعنی د هوا داسې قسمه کیسونه به بیا روزانه کیږي. نو زما هغه والدینو تم دا خواست دی چې څوک هم خپل بچي سکولونو ته لیږي مدرسو ته لیږي یا بل داسې یو ځای ته لیږي نو مهرباني کوئ چې هغې سره خپله یا بل د کور داسې یو سربراہ یا داسې یو تکړه کس چې د هغه سپورټ کولی شي او د هغه په نګرانۍ کې هغه دې ځي او بیا دې راځي ځکه چې حالات خراب دي نن سبا خلکو سترګې وږي دي نو موږ او تاسو له پکار دی چې د خپلو بچو حفاظت وکړو ځکه چې د ګورنمنټ حالات خو تاسو ته پته ده دا حالات دي روزانه کیسونه راځي او بیا هغه کیسونه چې کوم دی هغه عدالت ته لاړ شي او په عدالت کې کیسونه زنګیږي بس حتی چې بس ورک شي یو حساب سره بس
تاریخ په تاریخ بدلیږي، تاریخ په تاریخ بدلیږي. مجرم ته سزا نشته دی. یو مجرم موږ اوسه پورې ونه لیدو چې په چوک کې ځوړند کو او هغه ته یې سرعام پانسي ورکړی شوه. نو څومره والدین دي د هغې ته زما دا میسج دی چې خپل بچو حفاظت په خپله وکړئ او ګورنمنټ نه هم دا خواست دی چې مهرباني وکړئ لږ اکټیو شئ دې کیسونو کې او د دې څه حل راوباسئ. ځکه چې دا وګورئ موټروی باندې واقعه وشوه، دا په میډیا راغله او دغه شان بعضې داسې کیسونه دي چې هغه ډېر خلکو د خپل عزت د شرم د وجې هغه ښکاره کړي نه دي. داسې کیسونه شوي دي یا داسې کیسونه شوي دي چې اثر رسوخ والا خلک دي او هغې دباو کړي دي او ډېر کیسونه داسې دي چې هغه ښکاره شولو. دا اوس وګوره دوه نیمو کالو ماشومه دا خو زه وایم چې ډېر نامناسبه ده او یو درنده هم داسې کار نشي کولی دا چې کوم کار دې ماشومې سره وشو. ځکه چې دې سره دا وګورئ میډیکل رپورټ کې دا راغلی چې جنسي زیاتی هم شوی دی او د زیاتي نه بعد چې کوم دی هغه د هغه په مرۍ چاړه راښکلې شوې ده او ولاړه شوې ده. نو د هغې بالکل ژوند ختم شو. د هغې مور پلار ته تاسو په خپله سوچ وکئ چې د چا بچي د هغې مور پلار یو بحیثیت مسلمان، بحیثیت یو مور پلار، یو خورور، تاسو سوچ وکئ چې څومره تکلیف به په هغې باندې تیریږي. نو د ګورنمنټ نه دا خواست دی چې دې باره کې څه ایکشن واخلي او ایکشن دا نه چې هغه په میاشتو په کلونو باندې شي، بالکل ودین ا ویک په هفته کې دننه دی ریزلټ پکار دی او بیا عدالت له پکار دی. ځکه پولیس هم مجبوره دی، هغې کار دی صرف اریسټ کول، دا کس ونیسي بیا عدالت کار دی، عدالت له پکار دی چې سزا ورکول او دا د هغې کار دی، عدالت له پکار دی چې په هفته کې دننه داسې قسمه کیسونه بالکل فنش کوي، ختموي.